माशाअल्लाह मुख्तलिफ पस्तीस बांधे जमीयत उलमा इस्लाम जिले सालार हजरत मौलाना अब्दुल मुदस्सिर नजर से हम तशरीफ लाए मौजूद बांधे बांधे करतले वाले जमात बंदो रोज दावत मुताबिक को दालमी मजलिस स्टाफ को सब नबूवत जिला चौसदी नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम तहसील चौसदा अमीर और मुंतखब तहसील चौसदा चेयरमैन हजरत मौलाना मुफ्ती अलरूफ शाकिर साहब का चाबीनाशी दखूल जरूर खलात इजहार की और दाशाते तो दे खल्को दाशाते उलमा इकराम मुंतखब कोल कल बदा इhtijajina दा मुजाहरे दा गिराने दा शमूल दा काबिल नवाज तुमने खलक कुमार मुकर कोई दा बनू लेकिन दा ये खलक उड़े रहे तू बोलेगा तो इसमें से गलती हो जाने को गाने जी क्या शान के बुजुर्गान उलमा इकराम मशाइख मदी कुसूद इंशाअल्लाह अगर सो सीगत मौलाना मुफ्ती अलरूफ शाकिर से तहसील चौसदे मेयर और चेयरमैन मुंतखब से इंशाअल्लाह आइंदा वक्त के बाद 50 बाने नेकान बुजुर्गान मुशरान उलमा इकराम मुंतखब को इंशाअल्लाह रोज दावत को हजरत मौलाना मुफ्ती अलरूफ शाकिर से السلام عليكم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ډیرو ګرانو او ډیرو قدرمندو او زمونږه د جمعیت علماء اسلام ضلع چارسدی امیر محترم استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد دیور شاہ صاحب او په سټیج باندې ډېر قدرمند علما او د تحصیل چارسدی په بازار چوک کې غیرتمند مسلمانانو د ټولو نه مخکې زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو خلکو د چارسدی نوم وګاټه د علماو پټکی ته تاسو عزت ورکړه تاسو مصلی ته او جماعت ته او مدرسې ته تاسو عزت ورکړه زه ستاسو په دغې د عزت ډېره شکریا ادا کوم او زه امید لرم انشاءالله چې آینده به هم تاسو دقه شان علماو ته او صلحاو ته عزت ورکوئ که خیري دا نن چې کومه غونډه ده تاسو ته مخکې مشرانو وویل دا یو غیر سیاسي غونډه ده دا خالص د حضور علیه الصلاة والسلام سره د عقیدت او د محبت د اظهار دپاره نن موږ راجمع شوي یو او د خپل حکومت ته دا طاقت او قوت د دې عوامو ښایو اے زمونږه حکمرانانو اے په کورسو باندې مینو اے په دنیا باندې مینو ستاسو هغه عشق د خپل پیغمبر سره څه شو ستاسو هغه خبرې څه شوې چې تاسو وې موږ به ریاست مدینه جوړو نن تاجدار د ریاست مدینی محمد رسول الله خفه دی
تاسو د هغه دشمن له بیا هم ترقي ورکوئ او په هغه کلي د عهده باندې هغه قادیانۍ خدا بخش راولئ ستاسو هغه دعوې د ریاست مدینې څه شوې ستاسو هغه دعوې د خپل پیغمبر سره د محبت څه شوې لہذا موږ تمام چارسدې والا خلک نن په دې چوک کې ډېر پرزور د حکومت نه دا مطالبه کوو چې کوم تاسو ایکسټینشن ورکوئ دغې خدا بخش قادیاني ته نو بالکل به نه ورکوئ او که ورم کوله نو بیا به موږ د چارسدې د تحصیل نه یوازې بلکې د ضلع چارسدې خلک تمام روباسو او په دې چوک او روډونو کې به بیا ولاړ وي او هغې خبرې ته به انتظار وي کومه خبره او کوم قول چې موږ ته بیا د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت مشران کوي انشاءالله هغې پورې به بیا کورونو ته نه ځو څو پورې چې موږ په دې حکومت باندې دا خبره واپس نه اخیستل انشاءالله خلقو ته دا وایم چې زموږ د عالم مجلس ختم نبوت کارکنان ګوره بلکل شاته کېدو والا نه دي د دې مثال د اوسپنې د دیوال دی که تاسو د دې سره سر جنګوئ خپل سر به مات کړئ خو بیا به هم دا کارکنان شاته نه شي لہذا دا غلطي ونه کړئ مخکې چې تاسو د میئر په هکله کله تاسو فیصله وکړله او زموږ د دې غیور مسلمانانو نه دا چوکونه ډک کړی شو او هغه فیصله تاسو واپس واخیستله نو سړیتوب به دا وي چې دا فیصله به واپس اخلئ او که هم نه اخیستله نو انشاءالله دا قوت او طاقت د دغې غیور مسلمانانو زه دې ته وایم تاسو ولیکه چې نن موږ یو غریب عالم ته یو د پیغمبر وارث ته 80,000 اوټ دلته کې دې مسلمانانو ورکړه او خلکو ته یې وښودله ادارو ته یې وښودله چې دا خلک د مذهبي خلکو سره ولاړ دي دا خلک د دغې جمعیت علما اسلام سره ولاړ دي دا خلک انشاءالله د مسجد او د مدرسې د تحفظ دپاره جنګېږي او ای خلکو زه به تاسو ته څه ووایم دې حکومت اوس چې کوم د مساجدو دورانونو هغه فیصله کړې ده نو ډېر افسوس دی څنګه چې تاسو ته زموږ مشر ووې حضرت مفتي صاحب چې غیر مسلمو ته د عبادتګاهونو دپاره ځمکې ورکوي او ظالمانو د مسلمانانو عبادتګاه روانوي ډېر افسوس دی تاسو له شرم تاسو له نه درځي غیرت ته پکې نشته دی چې تاسو یو عبادتخانې باندې لاس پورته کوي هغه روانوي او بیا وایي د سپریم کورټ فیصله ده نو ډېره عجیبه خبره دا ده چې د سپریم کورټ فیصلې د حکومت په حق لري هغه تاسو منئ او چې د سپریم کورټ فیصلې د حکومت په حق لري او د غریب عوامو د عبادتخانو خلاف یې نو هغه منئ تاسو زه ډېر عجیبه افسوس کوم په دې باندې نورونو انشاءالله دا قرارداد دی زمونږه چې دا فیصله به واپس اخلي لاس پورته کړئ ټول لاس پورته کړئ لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک واخر دعوانا ان الحمد لله